الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استاد محترم शेख कुरान वल हदीस हजरत मौलाना सफीउल्लाह से मोहतरम मशर रोड जनाब हमीदुल हक से अमीर जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट स्वात, जनाब खालिद फारूक से सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट स्वात, हजरत मौलाना हजरत अजीम से मुहतमिम मुदीर जामिया सफिया लिलबनात, बड़ी मजलिस के शरीको हजरात उलमाए किरामो खगो द्रनो मशरानो जवानानो गुलूनो कशरानो और बिलखसूस बदे मजलिस के शरीक ख़वातीन इस्लाम जमुंगा मेंदे ख्वेंदे जमुंग बच्चे ज द जामिया सफिया मुहतमिम सेबता मुदीर आला सेबता और द दी टूल शयूख होता उलमाए किराम होता मुबारकबाद वर्कोमा चिन्नन पदी जामिया के जमुंगा दूलस बचे दा आलिमानिश्वरी और दा योडीर लुए एजाज दे, दा योडीर लुए मुकाम दे, दा योडीर लुए उच्चत मर्तबा दा और दा ډیره لوی خوشقسمتي ده د کلی د پاره او ډیره لوی خوشقسمتي ده د کلی د خلکو د پاره د هغه ټبرو خاندانونو کورونو د پاره کوم کورونو سره چې زمونږ دغه دولس بچي چې نن یې سند فراغت واغسته عالمان شوري هغه تعلق ساتي. نو زه د جامعې ټولي انتظامیې ته مبارکباد ورکوم، دغه خپل بچیانو ته مبارکباد ورکوم، د دې والدینو خاندانونو ته او د ټول کلی او د کلی د عالم ته مبارکباد ورکوم. عزیزانو او محترم خواتین اسلام، موسم خراب دی او زمونږ د شیخ درس د آخري حدیث مبارکه تاسو واورېدو او هغه د علم خبره وه، د ذکر خبره وه، هغه سره زمونږ ایمان تم یو قوت او تجدید ملاو شو او هغه سره زمونږ جذبه تم یو امنګ او ولوله ملاو شو. نو زه په دې خراب موسم کې یو څو مختصرې خبرې کوم او دا به مې خواهش په خصوص د خپلو خویندو نه، بچیانو نه او د خواتین اسلام نه چې په ډېر ګڼ تعداد کې په دې مجلس کې ناست دي، درې څلور کورونه هغې ته خالي کړي دي او ډېر په ایمانی جذبې سره د خراب موسم کې دومره ګڼ تعداد کې زموږ د زنانو د مجلس ته راتګ د دې خبرې ثبوت دی چې د دې خاورې د دې علاقې زنانه اسلام سره مینه محبت کوي، علماو سره مینه محبت کوي، قرآن او حدیث سره مینه محبت کوي، ځکه په دومره ګڼ تعداد کې په دې خراب موسم کې راغلي. نو زه د هغې نه دا درخواست کوم چې زما دا مختصر خبرې لږ په خاموشۍ سره درخواست به او پیل به زما دای چې واورئ او زه صرف درې خبرې کوم. لومبۍ خبره دا کومه چې دا مدرسې د اسلامي تهذیب مراکز دي. اسلامي تهذیب جنم او پیدایش په دې مدرسو کې شوی، اسلامي تهذیب ترقی او امامت په دې مدرسو نه مونته دی. اسلامي تهذیب باندې که سخت وخت راغلی دی، د امتحان وخت راغلی دی، نو مدرسې او علما په لومړي صف کې د اسلامي تهذیب او د اسلام او د شاعر اسلام دفاع کړې ده. نو دا زموږ دپاره ډېر زیاتې اهمې ادارې دي. تاسو وګورئ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابتدایي دور کې چې د اسلام د دعوت آغاز وکړو، د اسلام د تبلیغ آغاز یې وکړو، نو دقسې یو اداره جوړه کړې وه چې تاریخ نگار هغې ته دار ارقم وایي، مکه کې د دار ارقم په نوم سره. او تاریخ نگار وایي
چې دار ارقم کې به د قرآن و حدیث علم زده کو صحابه. دار ارقم تربیتگاه و تربیت په پکې کېده. دار ارقم تزکیهگاه و تزکیه به پکې د نفوسو. دار ارقم مشاورتگاه و چې د اسلام د غلبې سوچ او بچار او منصوبه به پکې جوړېده. نو دغه دار ارقمو چې په هغې کې ابوذر غفاري رضی الله عنه جلیل القدر صحابي اسلام قبول کو. دغه دار ارقمو چې دویم خلیفه راشد حضرت عمر رضی الله عنه هلته اسلام قبول کو. نو دا دار ارقم لومبه اداره مدرسه مکتب زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علوم نبوت دپاره د قرآن و سنت دپاره د اسلام د قیام او د غلبې دپاره او په چار دانګې عالم کې د انسانانو ته د انسانانو د رب د پیغام د رسیدو دپاره دا جوړه کړې وه. او بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړ د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو هلته خپل جومات جوړ کړ او په خپل جومات کې مدرسه صفه جوړه کړله. صفه دا د مدینې مدرسه وه. او د صفه په باره کې تاریخ نگار وایي چې صفه is the first residential university in human history. انسانی تاریخ کې لومبه اقامتي جامعه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل جومات کې د مدرسه صفه په نوم سره جوړه کړه. او تاریخ نگار وایي چې دغلته به خلک دیره و د ورځې او د شپې به پیغمبر علیه السلام نه به علم زده کو د قرآن د دین علم به زده کو. او کله ناکله به د صفه د مدرسې د شاګردانو تعداد 800 ته ورسېد 800 ته. او هغه مدرسه کې خلک تیار شو. کوم خلک پکې تیار شو؟ د تقوا امامان تیار شو، د پرهیزګارۍ امامان تیار شو، بهترین حکومتکار ریاستکار حکمرانان پیدا شو، بهترین جرنیلان پیدا شو، لوی اوچت مرتبه علما پیدا شو. او هغه خلکو چې په هره طبقه کې هغې امامانو او قائدینو په ټوله دنیا کې د اسلام دعوت ورسو او د اسلام تهذیب او د اسلام نظام قائم او غالب کو. نو دا مدرسه صفه. نو دار ارقم او صفه دا زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړې کړې شوې مدرسې وې چې په هغې کې هغه نسل تیار شو کم نسل ته چې جیل القرآن ویل کېږي. قرآني نسل چې د چا عقیده د قرآن مطابق، د چا کردار د قرآن مطابق، د چا سوچ او فکر د قرآن مطابق، د چا منصوبې آرزوګانې تمناګانې د قرآن مطابق او د قرآن پیغام رسول د قرآن نظام قائمول او د قرآن نظام امام او حکمران جوړول د هغې د ژوند مقصدو. نو دغه نسل جیل القرآن قرآني نسل دا په دار ارقم کې او په صفه کې تیار شو. نو دا مدرسه صفیه جامعه الصفیه للبنات دا دراصل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع ده. دا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارکه اسوه حسنه باندې عمل دی. دا د دار ارقم تسلسل دی، دا د مدرسه صفه تسلسل دی، دا جامعه صفیه للبنات. ورونو دا په دې وجه زه دا عرض کوم چې دا مدرسې زموږ دپاره ډېرې اهمې دي. او زه د حکمرانانو نه دا مطالبه کوم چې د مدرسو ته د امریکې په سترګه مه ګورئ، مدرسو ته د یورپ په چشمه باندې مه ګورئ، د مدرسو خلاف پروپیګنډه مه کوئ، مدرسو سره د دشمن سلوک مه کوئ. مدرسې دا د اسلامي تهذیب مراکز دي، د علوم نبوت مراکز دي او د دې په نتیجه کې زموږ په خوره او زموږ په معاشره او په سماج کې خیر و برکت دی. لہذا د دې قدر وکړئ، د دې علماو قدر وکړئ، د دې عالمانو قدر وکړئ. او دا زنانه چې کوم عالمات جوړې شولې د دې قدر وکړئ. د دې مدرسو پشتیبان جوړ شئ. دا د اسلام او د شاعر اسلام دفاعي کلاګانې دي. د دې په نتیجه کې زما په دې وطن کې د قال الله او د قال الرسول چغې پورته کېږي او د قرآن و حدیث د تعلیماتو هواګانې چلیږي. نو دا لومبۍ خبره زما دا به دا درخواست دا جامعه صفیه دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. 12 عالمان دا یو لښکر دی. لښکر یو عالم په خپل ذات کې یو ادارې، یو عالم په خپل ذات کې یو انجمني، یو عالم په خپل ذات کې یو قومي، یو عالم په خپل ذات کې یو لښکري. دا 12 عالمانې چې جوړې شولې دې سره به زموږ کورونه، زموږ زنانه،
زمونږ بچی هغه د قرآن و سنت د ښایسته نور نه انشاءالله د دې په نتیجه کې دا منور کیږي. دا لومبۍ خبره. دویمه خبره دا کوم عزیزانو، چونکې دا موسم خراب دی، چې ګوره په دې خبره ځان پوهول پکار دی چې د الله سنت د دې امت مسلمه په باره کې څه ده. د الله سنت د دې امت مسلمه په باره کې دا دی چې دا امت په عزت او قیادت مومي نو قرآن و سنت سره په وابستګۍ او په وفادارۍ باندې. که چېرې د دې امت دا کورونه د سرو او د سپینو جوړه کړي او په دې سړکونو ولې د تارکونو په ځای هیرې او جواهراتو لګوي، خو چې قرآن و سنت سره وفاداري نه وي، غلام به وي، سرټیټه به وي، مختورن به وي، کمزوري به وي، ذلیله به وي او د دوست د نورو لاندې به ژوند تېروي. نو د دې امت په باره کې د الله تعالی سنت دا دی چې دا امت به عزت مومي قرآن و سنت سره په وفادارۍ باندې او قرآن و سنت سره په وابستګۍ باندې، په کثرت تعداد نه، په کثرت افواجو باندې نه، په کثرت اسلحه باندې نه، په کثرت مال باندې نه، په کثرت سیم و زر باندې نه، په قرآن و سنت باندې. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ انه لقول فصل وما هو بالهزل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دا د قرآن فیصله ده چې قرآن سره وابستګي، قرآن سره وابستګي د هغې په نتیجه باندې به الله تعالی تاسو له عزت درکوي او افتخار به درکوي. په کثرت تعداد، په کثرت آبادۍ، په کثرت وسلحه، په کثرت سیم و زر، په کثرت مال، په کثرت فوجونو، په کثرت ممالک په دې ډله نه درکوي. دا خو شته دی، خو قرآن و سنت سره وفاداري نشته نو عزت نشته، افتخار نشته. دا تاسو وګورئ بخاری او مسلم دواړو روایت کړی او د مشهور حدیث مبارکه دی، د اوچت مقام حدیث دی. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې موږ د نجد په علاقه کې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو جهاد کې شریک شو، 400 صحابه او موږ سره شپږو کسانو دپاره یو اوښو یو نو چې یو کس به پوخ زور شو نو 15 پیاده ګرځېدل. نو په دې جنگ کې موږ خپل پیغمبر سره دومره پیاده وګرځېدو چې زموږ د خپو تلي وشلېدل او زموږ د خپو د ګوتو نوکونه پرېوتل او زموږ په خپو کې پیزار نه و. نو موږ زړې ریښې، زړې چیړې هغه وکتلې او هغه مو د خپلو خپو نه تاو کړې چې دې زخمونو ته تکلیف نه. نو دغه جنگ ته غزوه ذات الرقاع د حدیث په کتابونو کې دا د چیړو والا، د ریښو والا جنگ ورته ویل کېږي چې په هغې کې د پیغمبر صحابو د پیزار په ځای د خپلو خپو نه زړې ریښې تاو کړې وي. نو پیزار خو ورسره نه و. مشهور صحابي دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه، هغه فرمایي چې زه به د خپل پیغمبر په جومات کې وم او اوږې به وم، اوږې نو د لوږې د لاسه به راپرېوتم نو د ما د ملګرو به وي زما په سټ باندې خپه کېښوده او زما سټ له به یې زور ورکو چې په ابو هريره غوټه راغلې ده، غوټه ترې وباسو. وی غوټه نه وه، لوږه وه، لوږه وه، پیزار هم نه و. ډاکټر حمیدالله د اوچتې مرتبې، د اوچت مقام دا محقق دی، وفات شوی دی، الله دې غریق رحمت کی. و ژبې وله ورتلې او په 2 ژبو کې فرانسیسي ورتله، انګریزي ورتله، جرمني ورتله، ترکي ورتله، عربي ورتله، فارسي ورتله، اردو یې خپله ژبه وه. په 2 ژبو کې د حدیثو خدمت کړی دی. هغه تحقیق کړی دی او ثابته کړې ده چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه رخصتېده نو د ځمکې په مخ د ټولو مسلمانانو تعداد دا د 7 لکو نه سیوا نه، 7 لکو نه، 7 لاک مسلمانان دا چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه پرده کوله نو 7 لکه مسلمانان دا ټول مسلمانانو تعداد و. 7 لکه خو د ملټي تحصیل آبادي ده، 7 لکه خو ډېر لږ خلک دی، دومره لږ خلک 7 لکه او بیا هغه 7 لکه خلک داسې چې د 6 کسانو دپاره یو وخي او هغه 7 لکه خلک داسې چې په خپو یې پیزار دی او هغه 7 لکه خلک داسې چې په معده کې او په خېټه کې دومره رزق نه وي چې خپل دا وجود بوج برداشت کړي. هغه 7 لکه خلک قرآن او سنت سره وفادارو، قرآن او سنت سره وفادارو. الله تعالی هغوی له امامت ورکړه، لات او منات او قیصر او کسرا او ابو جهل او ابو لهب نیست نابود شو. وکلمت الله هی العلیا او د الله کلمه اوچته شوه. قرآن و سنت پیمانه ده، پیمانه ده. په دې پیمانه به ځان تله
انه لقول فصل د فیصلې قول د فیصلې خبره دا کتاب قرآن دی او په دې به ځانم تلو په دې به خپل کورم تلو او په دې به د رسول الله امتم تلو نو هغې چې په دې ټول پوره وخیجو هغې به د دنیا امامت او قیادت کني روپۍ دا تاسو اندازه ولګوئ د مسلمانانو آبادي را په دنیا کې 24% مطلب دا دی که په ټوله دنیا باندې 100 کسان اوسي نو 40 پکې کلمه ګو مسلمانان د مسلمانانو ځمکه په دنیا ده 19%. د دې مطلب دا دی که ټوله دنیا 100 جریبه نو 19 جریبه ځمکه دا د رسول الله د امت ده او بیا تاسو دې ته وګورئ 19 جریبه ځمکه کې او یای سي قدرتی دولت پروت دی قدرتی دولت سرو سپین پټرول ډیزل کویلا معدنیات دا او یای سي په دې 19 جریبه ځمکه کې چې زما استاد په دې کې پروت دی او 10 سي په دې 81% په دې 81% ځمکه کې دا 10 دا الله تعالی دومره لوی معدني دولت ورکړی دی دا هر څه شته دا هر څه شته خو د دې نه باوجود د رسول الله امت محکوم دی د رسول الله امت غریب دی د رسول الله امت غلام دی اسلام او شعائر اسلام او عزت او عصمت د رسول الله د امت هغه روزانه پامال کیږي دا مونږ وینو ولې آبادي خو شته 15 درجه مسلم ملکونه دي بندرګاهونه دي 80 لکه ریګولر آرمي ده ریګولر آرمي 80 لاک ریګولر پروفیشنل آرمي د امت مسلمه سره ده د وسلې په ګودامونو کې د کارتوس نه واله تر ډرون او تر میزایل او تر اټم بم پورې وسله موجوده ده خو چې کوم څیز نشته هغه قرآن او سنت سره وفاداری نشته اقبال وای خوار از محجوری قرآن شدی شک و سنج گردش دوران شدی مونږ چې خوار شو نو دا ځکه خوار شو چې مونږ قرآن پاک ته شا کړی ده د الله د کتاب ته مو مخ اړولی د زمانې ګیله مه کوئ د زمانې قصور نه دی قصور زمونږ دی چې قرآن و سنت ته مو شا کړی ده او بیا وایي ای چې شبنم بر زمین افتنده‌ای در بغل دارد کتاب زنده‌ای ای د رسول الله امته چې د پرخې په شان په ځمکه پروت دی هر طاقتور او زورور در باندې خپیږ دي دلی دی میدکۍ دی کاش چې تا ته پته ولګي چې ستا په ترخ کې یو داسې کتاب د قرآن پاک چې ژوندی کتاب دی ژوندون ورکوي هغه عزت ورکوي هغه امامت ورکوي داسې کتاب در سره شته او بیا هم لکه د پرخې په شان په ځمکه پروت دی او هر طاقتور دی د خپل لاندې دلی او میدکۍ دی نو دا د الله تعالی سنت دی د رسول الله د امت په باره کې چې دا امت به په قرآن او سنت سره په وفادارۍ باندې او قرآن او سنت سره په وابستګۍ باندې عزت مومي دا مدرسې د دې دپاره جوړې شوي دي جماعت اسلامي تنظیم جوړ شوی د دې دپاره دی چې قرآن او سنت سره د رسول الله د امت تعلق جوړ کړي مولانا سید ابوالعالی مودودي رحمت الله علیه دا ناره ورکړې وه ټولو کارکنانو ته د جماعت تنظیم ته چې قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ د قرآن او د سنت دعوت دپاره دا جماعت اسلامي جوړه شوې ده زه سینټ اف پاکستان کې ولاړم او د هر ظالم په سترګو کې سترګې اچوم او هر بدماش په ګریوان کې لاس اچوم د چا نه نه یارېږم 3 کاله مې په دې سینټ کې وشو دا جرأت او دا نګرپن دا ماته جماعت اسلامي را کړی دی او موږ په سینټ کې هم دغه خبره کوو په قومي اسمبلی کې هم دغه خبره کوو په جامعه صفیه کې هم دغه خبره کوو په چوک کې هم دغه خبره کوو د جهاد په مورچه کې هم دغه خبره کوو او د الخدمت د خدمت په کار کې هم دغه خبره کوو چې د رسول الله امته قرآن او سنت طرف ته راشئ قرآن او سنت سره وابسته شئ نورو دا مدرسې دا د دې دپاره دي دا دویمه خبره درېیمه او آخري خبره دا کوم او په دې خپلې خبرې ختمومه چې ګوره ورونو دې وخت کې ډېر سخت وخت دی د رسول الله په امت باندې تاسو وکتل چې په سویټزرلینډ کې ریفرنډم وشو او ریفرنډم کې په برقه باندې په سویټزرلینډ کې پابندي ولګېده دا وایي کنه سویټزرلینډ والا یورپ والا فریډم آف ایکسپریشن آزادی اظهار رائے دا وایي کنه فنډامنټل رائٹ هیومن رائٹس بشري حقوق بنیادی حقوق
خو چې کله د اسلام خبره راشي بیا ترنه ازادي اظهار رای ایري بیا ترنه فنډامنټل رایټ ایري بیا ترنه هیومن رایټس ایري نو ریفرنډم یې وکړو چې په دې برقه پابندي ولګوو او که نه نو 51% خلکو وې چې ولګوئ نو ویې لګوله تاسو ته پته ده په سویټزرلینډ کې څومره خلک برقه اچوي صرف 10 زنانه صرف 10 زنانه په سویټزرلینډ کې هغه برقه په سرې او د 10 زنانو برقه دا د سویټزرلینډ نه برداشت شوه ستا په برقې کې دومره قوت او طاقت دی چې د 10 زنانو برقه اوس د سویټزرلینډ مسلمانان چنده راغونډوي چې دا برقه به دا زنانه نه کوزوي او چې دوی جرمانه کوي هغه جرمانه به موږ داخلو خو برقه نه کوزو برقه نه کوزو دا په ناروې کې 2000 قرآن شریف وسوځېد 2000 ډے لایټ د ورځې رڼا وسوځېده دا په دې فرانس کې یو پروفیسر هغه به په کلاس کې خپلو شاګردانو ته د پیغمبر کارټونان جوړل د چچنیا یو طالب علم و د چچنیا ایمان چې په زړه کې ایمان نو د چچنیا هغه طالب علم ورته وویل چې دا مه کوه دا پیغمبر علیه السلام خو موږ ته د خپلو بچو نه خوږ دی د خپلو میندو نه خویندو نه خوږ دی دا خو د خپل ځان نه موږ ته خوږ دی دا ته ولې زموږ د سترګو مخې ته هغه شخصیت چې موږ ته د ټول کائناتو نه خوږ دی د هغه توهین ولې کې دا مه کوه هغه وایي دا به زه کوم دا ازادي اظهار رای ده هغه راپاسېد مړی کړ چې مړی کړ د فرانس حکومت هغه پروفیسر قومي هیرو ګرځو قومي هیرو چې کوم هغه چچنیا طالب علم مړ کړ او بیا د پیغمبر کارټونان په 10 منزله بلډینګ باندې 10 چته بلډینګ باندې د پیغمبر کارټونان خو زه د حکومت ته وایم تاسو مدینی ریاست جوړوي د فرانس دا سفیر بے غیرت سفیر د اسلام آباد په خاوره ولې ناسته دوره نشي کولی چې د فرانس دا سفیر وشړي چې څوک زما د پیغمبر د ناموس خیال نه ساتي زما د پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي دا هغه سفارت خانه زما په خاوره نه دا هغه سفیر به زما په اسلام آباد کې نه نو دومره غیرت خو کې په خپل پیغمبر باندې د پیغمبر په شان باندې په ناموس باندې او دا 2-3 ورځې مخکې تاسو وکتل چې سریلانکا غوندې ملک هغه وی ګډوم غاښونه وکړل سریلانکا په برقه باندې پابندي ولګوله او 1000 مدرسې او اسلامي سکولونه بند کړل او هندوستان کې چې کوم حکومت د مودي د بی جے پی هندوتو حکومت دا غي یو پالیسی ده جماعتونه وران کې مدرسې وران کې او اسلامی تهذیب دا د هندوستان نه د دې نه ختم کې وسه یو خپل یو ایجنټ را مخکې کړی دی 3 ورځې وشولې او هغه په سپریم کورټ کې ریټ پټیشن دایر کړی دی کیس دایر کړی دی چې د قرآن شریف نه 6 آیات وباسي دا د جهاد آیاتونه دي او د دین هندوستان ته خطر ده لہذا د قرآن شریف ته 26 آیات وباسي نورونو دا چاپیره حالات چې دي په دې حالاتو کې چې قرآن شریف سوځي د پیغمبر په شان کې ګستاخی کیږي قبله اول دا یا کالونه د یهودو په قبضه کې ده برقه اسلام شاعر اسلام د پروپاګاندا او د سازشونو نښه ده په داسې موقع کې په اوږدو خپو خوب کوله او خپلو بچو سره سبا ماښام کول او ماښام سبا کول دا د دې خبرې ثبوت دی چې د ایمان بسره زما په زړه کې نشته دی د ایمان سکروټه زما په زړه کې یخه شوې ده دا سکروټه او دا بسره دا د ژوندون نعمت دی د دې حفاظت وکړئ زما وروڼو په دې وجه باندې دا د بخاري تقریبات دا حضرت عظیم مولانا صاحب دا مولانا صفی الله صاحب دا حمید الحق صاحب دا د جماعت اسلامی دا تنظیم دا چې موږ جدوجہد کوو د دې مدرسې نه تر سرک پورې او تر بین الاقوامه پورې دا هم د دې دپاره دی چې د رسول الله امت دا قرآن و سنت ته راغونډ شي او د ایمان دا بسره د ایمان دا سکروټه د ده په زړه کې بله شي نو بیا به اسلام او شاعر اسلام ته څوک ګوتې نه راوړاندې کوي وروڼو په دې وجه ستاسو نه مرسته غواړو دې علماو سره مرسته وکړئ
او د مدرسو سره مرسته وکړي، د جماعت اسلامي د تنظیم او د تحریک سره مرسته وکړي. دا موروثي تنظیم نه دی، دا د یو پاټۍ جاګیر نه دی، دا د یو خاندان جاګیر نه دی، دا د یو کس مال نه دی. جماعت اسلامي د رسول الله د امت شاملات دی، ټول امت پکې یو شان حصه‌دار دی. دا د ټولو پارټي ده، دا پراپرټي نه ده. دا په حقیقت کې د اسلام د غلبې عالمي تحریک دی. په دې سریلانکا کې چې دا پابندي ولګېده، د جماعت اسلامي د سریلانکا امیر او د جماعت اسلامي د سریلانکا ذمہ داران دا هغوی جیل کې واچولو، قید یې کړلو، پابند یې کړلو، ځکه چې په ټوله دنیا کې د اسلام او د شاعر اسلام د تحفظ نوم دا جماعت اسلامي او دا اسلامي تحریک دی. آخری خبره کومه، چونکې د زنانو مجلس دی او زنانه عالمان دي پکې، نو د 8 مارچ باندې عورت مارچ شو. عورت مارچ 8 مارچ خو تیر شوی دی، خو چونکې دا د بناتو مدرسه رم زه دا خبره وکړم، دا د ښځو د حقوقو په نوم سره څه خلک دلته راپاڅېدلی دی. د اسلام چې کوم د حقوقو د فرایضو نظام دی، هغې کې د انسانیت دپاره خیر دی. اسلام دا وایي چې ښځې له به حق مهر ورکړي، اسلام دا وایي چې ښځې له په میراث کې حصه ورکړي، اسلام دا وایي چې ښځې له به تعلیم ورکړي، اسلام دا وایي چې ښځې له به د رشتې په وخت کې به تېنه پوښتنه او تپوس کې رایې به تېنه اخلي. دا اسلام حقوق ورکړي دي. دا حقوق که یو سړی نه ورکوي، موږ به د هغې خلاف راپاسو. اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي، هغه هېڅ څوک نشي غصب کولی، هغه هېڅ څوک نشي قبضه کولی. اسلام چې د حقوقو د فرایضو کوم نظام ورکړی دی، هغه د انسانیت دپاره خیر دی. خو داسې ښځې راپاڅېدلې دي او وایي مونږ عورت مارچ کوو او د خواتینو حقوق کوو، او په هغې کې بیا څه کوي؟ د ښځو پرتوګونه یې ځوړند کړي دي په چوکونو کې، د ښځو کمیسونه یې ځوړند کړي دي په چوکونو کې، بورډونه یې اوچت کړي دي، بینر یې اوچت کړي دي، په هغې باندې یې داسې داسې نارې لیکلي دي چې هغه د اسلام او د شاعر اسلام خلاف اعلان جنګ دی. ورونو، او زه د خپلو خویندو ته هم وایم، دا تاسو به د دغې ښځو مقابله کوئ، د دغې ښځو مقابله به کوئ، د اسلام پیغام به زنانو ته رسوئ. ما غرض په سنټ کې هم دا خبره وکړله او اسلام آباد کې په یو سیمینار کې مې هم وکړه چې په دې پاکستان کې په سلو کې 80 ښځې انپړه دي. نو دا مولانا حضرت عظیم صاحب انپړه ساتلي دي، هغه خو په خپلو پیسو زنانو له تعلیم ورکوي. تاسو ما ته ووایئ چې د علماو نه علاوه کومه طبقه ده چې هغه چندې راغونډوي او د قوم زنانو ته د قرآن و سنت تعلیم ورکوي او هغې ته بهترین انسان ته نه جوړوي. یوه طبقه داسې نه ده. دا سیکولر خلک دا د ښځو د حقوقو ناره لګوي، خو د ښځو د حقوقو په نوم سره د ښځو استحصال کوي، ښځو سره ظلم کوي. نو ما ورته دا خبره وکړه چې 80 ښځې په سلو کې دا انپړه دي. دا حکومت انپړه ساتلي دي، علماو خو انپړه نه ساتلي. اسلام تعلیم خدا نه دی. ما غرض په سرټ کې هم دا وویل، ښځو سره شناختي کارډ نشته. ولې ورسره شناختي کارډ نشته؟ حکومت والا شناختي کارډ نه دی ورکړی. نن چې چا سره شناختي کارډ نه وي، هغه سفر نشي کولی. چې چا سره شناختي کارډ نه وي، هغه هسپتال کې علاج نشي کولی. چې چا سره شناختي کارډ نه وي، هغه بار ملک ته نشي تللی. نو دا شناختي کارډ حکومت نادره ما ته ووایي، نادره چې موږ 3000 شناختي کارډونه روزانه جوړو، چې 15000 شناختي کارډونه جوړو، نو 18 کاله کې به ټولو ښځو ته شناختي کارډ رسي. 18 کاله کې. نو دا خو د حکومت نه اهلي ده، دا خو د سیکولر پارټو نه اهلي ده، دا خو د اسلام تعلیم نه دی. د دې نه خو علماو نه یې منې کړي. او ما ورته وویل چې د نادره په دفترو کې مو د ښځو د شناختي کارډ دپاره سړي کینولي، نو څوک لیوني دي چې هلته به راشي او خپلو زنانو له به تصویرونه وباسي. او دا تاسو په خپله نه غواړئ چې زنانو ته د حقوق میلاو شي، او بیا دا الزام په علماو لګوئ، په مدرسو یې لګوئ، په دین اسلام باندې لګوئ. دا ستاسو تور عملونه دي. د دې اسلام سره او علماو سره او مدرسو سره هېڅ کار نشته. نورونه جلسې او جلوسونه یې ویستله او په اسلام او شاعر اسلام خلاف یې نارې ولګولې. دا د دې د ښځو حقوقو سره تعلق نشته دی. دا د مغرب ایجنټانې ښځې دي او دوی د اسلام په تهذیب باندې
میرا جسم میری مرضی دا نعره چې لګی دا د اسلام په تهذیب باندې ډرون حمله ده دا د اسلام د حیا په کلچر باندې خودکش حمله ده او دا موږ نه برداشت کوو انشاءالله موږ به د دې مقابله کوو د پارلیمنت په فلور به کوو په سیمینار کې به کوو په چوک به کوو په مدرسو کې به کوو او د دلیل په میدان کې به هم کوو انشاءالله دا د امریکې او د یورپ ایجنټان چې زموږ د زنانو نه بورکا کوزول غواړي پړونه کوزول غواړي لپټه کوزول غواړي د حیا او د عزت کلچر ختمول غواړي دا به نه کامیابیږي انشاءالله دا به چرم نه کامیابیږي موږ به د خپل دین او د شاعر اسلام انشاءالله دفاع کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حضرت عدی بن حاتم روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام په خپل جماعت کې ناستو صحابه کرام ورسره ناستو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین وی چې یو کس تپوس وکړو چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم لوګه ده لوګه او رزق کامیابی ده وی چې پیغمبر علیه السلام خاموشی اختیار کړه زاد المعاد کې حافظ ابن قیم لیکلی دي پیغمبر علیه السلام خاموشی اختیار کړله وی چې بیا یو کس پوښتنه وکړه یو ساعت پس چې شوکې او ډاکې دي او بدمني ده لارې محفوظې نه دي وی چې پیغمبر علیه السلام سکوت اختیار کړه خاموشی اختیار کړه یو ساعت پسې ماته ووی عدی ابن حاتم رضی الله روایت کوي چې ماته وی چې یاد دي هل رایت الهیره تا هیره لیدلې ده هیره د عراق ښار او نن سبا هلته نجف ښار آباد دی نجف وی ماته یې وفرمایل چې ادي که چېرې ستا عمر دراز شو نو ته به ووینې چې د دې هیره نه به یو ښځه په اوښ باندې سوره راځي یوازې او د کعبې طواف به کوي د الله نه علاوه چا خوب به ورسره نه او ما ته وفرمایل چې ادي که چېرې ستا عمر دراز شو د کسرا خزانې به فتح کړي او ما ته وفرمایل چې ادي که چېرې ستا عمر دراز شو نو ته به ووینې چې ډکه له په سره او سپین به خلک دا چوک ته راوړي چې دا زکات زما نه قبول کې زکات قبلولو والا به نه وي زکات ورکولو والا به وي عدی ابن حاتم روایت کوي چې ما په خپلو سترګو لیده چې یوه ښځه د هیرا نه را روانه شوه د کعبې طواف یې وکړ او ایک یوازې وه عدی ابن حاتم وایي چې د کسرا خزانې د هغې په پته کولو کې زه پخپله د یو کمانډر په حیثیت سره شریک شوم عدی ابن حاتم وایي چې د حضرت عمر رضی الله په دور کې به خلکو سره او سپین په چوک کې کېښودل چې دا زکات ته څوک قبول کې او قبلولو والا به نه درې څیزونه زمونږ هم دا خواهش دی چې دا درې څیزونه امن ابسلوټ پیس مطلق امن دا زمونږ خواهش دی د کسرا خزانې عالمي قیادت سپر پاور اسلام سپر پاور امت مسلمه دا د هر امتی د هر کلمه گو خواهش دی دریم څیز د رزق فراواني سره او سپینه اسمان د خپل رحمتونو دروازې کولاو کی او ځمکه خپل خزانې را برسېره کی او خوشحالي شي او فراواني شي نو دا درې څیزونه خو زموږ د ټولو خوښ دي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا درې واړه څیزونه اسلام سره تړلي دي اسلام که امن غواړئ قرآن و سنت ته راشئ که عالمي قیادت غواړئ قرآن و سنت ته راشئ که خوشحالي را غواړئ د خېټې او د رزق مسله حل کول غواړئ د سره او سپین د اسمان د رحمت دروازې او د ځمکې خزانې را برسېره کول غواړئ قرآن و سنت او اسلام طرف ته راشئ نورونو دکه لار ده د دې نه علاوه بله لار نشته دکه زما تاسو ته درخواست دی زه یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم د جامعه صفیه د ټول انتظامیې ته مبارکباد ورکوم هغه خپلو بچیانو ته چې نن عالمانې شولې هغې ته مبارکباد ورکوم او د ټول کلي ته مبارکباد ورکوم او دا اپیل درنه کوم دا اپیل چې ستاسو په کور کې څلور بچي نو یې پنځم بچی زما جامعه صفیه ده چې ستاسو په کور کې پنځه بچي نو یې شپږم جامعه صفیه ده د یو بچي د پیزار د یو بچي د کپړې د یو بچي د دارو درملو او د یو بچي د خوراک څښاک خرچ دا د کال دا د مدرسې ته ورکوئ ستاسو په رزق کې به برکت وي ستاسو په کورونو کې به برکت وي الله به مو د آفاتو نه د امتحانونو نه د فتنو نه محفوظ کړي الله به مو اولاد نیکمله صالحه کړي په دې باندې نو دا مې درته درخواست دی چې تاسو کې هر یو کس سفیر جوړ شي مدعي جوړ شي او مالک جوړ شي د دې جامعه صفیه او دې سره مرسته وکړي او کومک وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین